څو عمر مخکې یو سپین سرې زنانه راغلې وه چې راغلې وه حجره کې ډېرې وژړل مولوي صاحب زه اولاد نه لرم نو بیا ویلې ول ما ته یو چا خپل زوی راکوي ما ته چا خپل زوی راکوي کوچنی تقریبا هغه د 25 کاله ما وساتئ ما لوی کوي ما ځوان کوي زه د ده مور وم او دی زما زوی ولو بس اوس چې ځوان سو راڅه ولاړئ خپل مور و پلار لره ډېره پریشانه یم او ډېره غمګینه یم زه څه چم وکړم زه څه چم وکړم زه په دې باره کې تاسو ته مختصره خبره وکړم خبره داسې ده په شریعت کې دا خبره جایزه ده چې څوک راولاړ سي خپل لور یا خپل زوی و چاته ورکړي جایزه ده پروا نه لري او دا هم جایزه ده چې یو سړی راولاړ شي د چا لور یا د چا بچی چې دی هغه د خپل ځان سره کې چې زه غټوم زه ساتم مطلب زه اولاد نه لرم دا جایزه ده خو لیکن خبره دا ده د اسلام څخه مخکې په کافرانو کې دا خبره ډیره مشهوره وله چې چا به څوک لوی کوي یا به چا و چاته زوی ووایي چې زویه بس دا به د ده زوی سلو بیا به د ده سره ورسره ولو لکه حقیقي زوی کومه خبره لري ده به م هغه خبره درلوده صحیح سلو نو دغسې زید رضی الله تعالی عنه دا یو عیسائی خاندان و بیا چا غلا کړی و غوا کړی و بیا رالی خدیجة الکبرا لره خدیجة الکبرا دا په تحفه کې چا ورکړي بیا دې راواخیستی پیغمبر علیه السلام ته ورکړي د پیغمبر علیه السلام مبارک غلام ولو خیر بیا بابا و اکا پسې رالو ورته ویلې چې دا زموږ زوی دی راغورځېدلی دی یا څنګه پیغمبر صاحب پوښتنه ځینې وکوله زید څه پوښتنه وکړئ دا واحد صحابي دی چې په قرآن کې نوم راغلی زید ول پوښتنه ځینې وکړه در سره تلي ښه خبره ده که نه نو خبره چې د هغه خلاصه ده پوښتنه ځینې وکړل زوی زموږ سره ځي هغه ول نه زه ستې سره نه ځم بلکل نه ځم دا د مکې شپې ولې بس چې هغه پلار هم پریشانه سو اکا هم پریشانه سو بیا زوی ته ول ستا نو غلامي خوښه ده پیغمبر علیه السلام را ولاړ سو دا اعلان یې وکړ چې په آینده کې زید چې دی هغه غلام نه دی دا زما بچی دی زید بن محمد دا خبره مشهوره شوه چې مشهوره شوله بیا څو عمر بعد د زید کوروالا چې هغه د طلاق کړله بیا هغه پیغمبر علیه السلام وغوښتل کافرانو خبرې جوړې کې ول دا وګورئ د خپل زوی کوروالا چې د هغه یې وغوښتله بیا الله رب العزت دا اعلان راواستوي چې که چیرې څوک و چاته دا ووایي چې ته زما زوی یې یا دا زما زوی دی په دې نه زوی کېږي نه لور کېږي هېڅ یو شی نه کېږي هېڅ یو شی نه کېږي دا خبره ختمه شوله بیا چې کله دا اعلان وسو د الله له جانبه بیا زید بن محمد پر ځای باندې زید بن حارثه سو رضی الله تعالی عنه بس دا خبره ختمه شوله بیا په دې کې خبره دا د عزیزانو چې بیا دې زنانې وویل چې 22 کاله مې دا بچی لوی کوي نن راسه ولاړې ډېره پریشانه یم خبره داسې ده عزیزانو چې په دې کې ډېرې لوی خبرې شته اوله خبره دا ده که یو زنانه راولاړه سوله پرېدی کوچنی لوی کوي نامحرم نو که دې شیدې نه کې ور یا د دې مور شیدې نه کې ور یا د دې خور شیدې نه کې ور هغه نږدې چې کومې رشتې دي دغه هلک چې سبا ځوان سلو دا نامحرم دی د دې خپله چې دی په دنیا کې مور بولي مور یې زوی بولي دا مور به چې دا دغه ظاهري مور سوله دا به پرده کوي دا حرامه ده دی ورته کتل د دې زوی چې ځوان سو و هغه زنانه ته چې دی یې راغټ کړی د هغه د د مور پر ځای نه ده زموږ ته ډېر داسې ملګري شته وایي دا زما یار دی د 10 کالو نو دی به دا خپل یار ته وایي وایي زه به خپلې کوروالا ته ووایم چې دا زما ډېر لوی یار دی ته به پرده نه جینۍ کوې بلکل به پرده نه جینۍ کوې حتی ما ته یوې زنانې وویل چې مولوي صاحب زما خاوند خپل یار کور ته راوستی بیا یې ما ته لاس په لا ورسره میلاویه لاس په لا ورسره میلاویه ولې وایي موږ کوچني سره رالوی سوي یو موږ یاران یو موږ دوستان یو موږ کلاس پیلوګان یو موږ د یوې کوڅې د یوې محلې د یوه کلي یو په اسلام کې دا خبرې نشته حتی چې یوه زنانه پرېدی کوچنی لوی کې چې بیا د هلک ځوان سلو دا نامحرم دی دا جایزه نه ده چې د هغه ښځه بیا واده ته مخ ورلڅ کړي دا جایزه نه ده چې دغه کوچنی چې دی هغه دا ځوان کوچنی ځوان سلو اوس د هغه ښځې سره بیا مجلسونه وکړي دا دواړه نامحرم دي ها که چیرې راولاړ سو د ښځې مور یا خور
یا ورېرې یا خورځې یا مطلب خاله یا بل هر څه چې دي شیدې یې ورکړې. خو چې خاله شیدې ورکړي بیا یې د خاله زوی سلو، خو یا بیا خور یا بیا د هغه رقم مطلب مور راواخله، انا راواخله، ورېره راواخله، داسې چې هغه شیدې ورکړي بیا پروا نه لري، بیا هغه نامحرم چې دی هغه نه بلل کېږي. یعنې موږ دوی خواته څومره دا خبرې را روانې دي، څومره ډېر را روانې دي. اوس په دې کې بنیادي خبره دا ده عزیزانو، یو سړی را ولاړ سو، یو کوچنی یې لوی کړ، چا ورکړ یا یو کوچنی بچي لویه کړله، نو بیا دی سبا کاغذان جوړوي، په کاغذانو کې د پلار پر ځای د چا نوم ولیکې چې چا لوی کړی دی. دا شی حرام دی، دا ناجایزه دی. د الله رسول فرمایي که یو سړی فرمایي چې لا ترغبوا عن آبائکم، تاسو به چش نه کوئ د خپل پلاره به مخ نه اړئ. فمن رغب عن ابیه فهو کفر. د الله رسول فرمایي که چا د خپل پلار چې کوم قوم دی هغه یې بدل کوي، خپل پلار یې بدل کوي، فهو کفر. رواه بخاري و مسلم. د الله رسول فرمایي فالجنة علیه حرام، جنت پر هغه چا حرام دی چې هغه را ولاړ سو د خپل پلار نوم یې بدل کوي، قوم یې بدل کوي، نسب یې بدل کوي. فالجنة علیه حرام، متفق علیه. د الله رسول فرمایي فلعنة الله، لعنت دی پر هغه چا باندې چې را ولاړ سي څه وکړي د خپل نوم بدل کړي. یعنی خپل نوم دا معنا چې د خپل نسب بدل کړي، د خپل پلار بدل کړي. دا نشي کولی، بالکل یې نشي کولی. ته به څه کوې؟ ته به را ولاړېږې، دا کوچنی تا لوی کړي، چې لوی دی کړي په کاغذانو کې، په شناختي کارت کې، په تذکره کې، ته به د خپل ځان نوم سرپرست لیکې. سرپرست لیکلی سي، پلار نشي لیکلی. که تا پلار ولیکئ دا د الله رسول فرمایي کفر دی، پر تا جنت حرام دی. د الله رسول فرمایي لعنت دی پر هغه چا چې هغه خپل خاندان خپل نسب چې دی هغه بدلوي. نو په موږ کې دا خبرې څونه ډېرې دي چې خلکو یو کوچنی یا یو کوچنی بچي لویه کړله، سبا یې د هغه پلار سو، د هغه یې مور سو، هغه حقیقي مور و پلار پاته سولو. دا په اسلام کې نشته. هو اقسط عند الله. ته به څه ادعوهم لآبائهم، ته به د خپل پلار و نیکه په نامه باندې یاست. هو اقسط عند الله. دا د الله په دربار کې انصاف دی، بله خبره نه پکې چلیږي. که رښتیا ته غواړې چې دا کوچنی زه لوی کړمه، بېشکه دا کوچنی لوی کړه، مګر چش به نه کوې د پلار په خانه کې به خپل نوم نه لیکې. د چا نوم به لیکې؟ د ده چې کوم پلار دی د هغه نوم به لیکې، یا راولاړ سه سرپرست به لیکه. که پلار نو معلوم، اسپتال کې دې پیدا کړی و، چیرې دې پیدا کړی و، بیا د سرپرست نوم ولیکه. اوس خبره دا ده چې دا کم چا دی را لوی کړی دی، بیا مطلب د هغه سړي خور شیدې ورکړي مثلا، نو خو د ده خوریی سلو، صحیح سلو، مور یې شیدې ورکړلې، د ده څه سو، د ده ورور سلو. چې دغه چا را لوی کړی دی هغه سبا مړ سلو، نو هغه میراث چې کم دی هغه د هلک حق نه جوړېږي. حق هلک ته به نور کوي یا انجلۍ، په هېڅ صورت به نور کوي. دا د ده د قریبانو دی، مور پلار وګوره، ورونه خویندې وګوره، نیکهګانو اناګانو وګوره، دا نشي کولی. ولې؟ دا د ده هېڅ نه دی. په خوله باندې څوک د چا نه زوی کېږي، په خوله نه څوک د چا پلار کېږي. که یې نو هغه دا رقم د دروغو معامله روانه ده، د دروغو. ها دا کولی سي چې راولاړ سي څه وکړي؟ داسې وکړي چې مطلب وصیت وکړي چې یاره زه که مړ سوم زما په جایداد کې درېیمه حصه زه واده ته ورکوم. که هغه نه یې په خپل ژوند کې راولاړ سي د خپل جایداد ټوله د ده په نامه ورواړوي، دا کېدلی سي. خو دا نشي کېدلی چې راولاړ سي دی مړ سو، د مرګه بعد دی دعوه وکړي چې دا میراث ما دی، زه د ده سره اوسېدم، زه د لوی کړی یم، د ده په کور کې ورسره وم. دا جایزه نه ده. بیا د هغه هلک که چیرې پلار معلوم و، کور معلوم و، قبیله معلومه وه، نسب یې معلوم و، که هغه پلار مړ سو بیا به د هغه پلار په میراث کې دغه هلک حصه لري. که څوم په 10 کاله دی سره لیدلی نه دي، که څوم په 40 کاله دی سره لیدلی نه دي، نه سره ورغلی دي، لیکن دا د هغه بابا حقیقي زوی دی و حقیقي زوی ته میراث رسیږي. او کم څوک چې د چا حقیقي زوی نه وي، متبنات چې کوم بلل کېږي، او په خوله باندې بلل سوی زوی چې زویه په دې باندې څوک نه زوی کېږي، نو لحاظه په میراث کې سم نه ورسېږي. که ورکوې نو په ژوند کې راولاړ سه پر نامه دا ټول جایداد ورواړوه. که ورکوې نو بیا به ته دا وصیت کوې چې زما د مرګه بعد درېیمه حصه زما د جایداد یا د مال د روپۍ دا د چا ده؟ دا د دې هلک ده. صحیح سلو؟ دا مهمه خبره ده. او بیا دا خبره ډېره درنه خبره ده چې څوک چاته خپل زوی یا لور ورکړي. دا ډېر ګران کار دی، ډېر ګران کار دی. او بیا چې ته لویوې، یاره دا خو هغه وینه هغه نه ده، وینه هغه نه ده. په خپله وینه کې وفا نسته، نو په پردۍ وینه کې به څه وي؟
په خپل ویني بیا خلک ورته ګوري چې علي جایداد لري پروا نه لري بس ما زوی به ورکم لور به ورکم پلانای دا لالچ زلو هغه بیا مجبور دی لیکن په شریعت کې خبره ده چې و جایزه ده څوک د چا زوی لوی کې او څوک د چا لور لوی کې جایزه ده لیکن دا جایزه نه ده چې بیا هغه پلار وبلي هغه خاندان وبلي هغه نسب چې دی هغه وبلي